اول غزه ټول خپل د ناظمانو صاحبانو بیا ای سی صاحب ټي ایم او صاحب د ټولو شکریا ادا کوم چې دلته رالی الله عزت وکړه. دا خو زمونږ د پارټۍ ناظمان خپل مرګي داسې ډېر نور هم دي. زمونږ ای سی صاحب ته هم زمونږ ټول تحصیل د ممبرس تعداد دی 92. په 92 کې زمونږ د خپل د مرګري چې کم دي 75 مونږ خپل پارټۍ مرګري. زه صرف ټي ایم او صاحب ته ای سی صاحب ته دې ټایم د میجورټي خبره کوم. او دویم زه الیکټډ ناظم یم. زه د ممبرانو په ترو نه یم راغلی، زه عوام پسند کړی یم او دلته کې په ریسیټ باندې ناست یم. چې کله زه تحصیل ناظم شوم ما په تحصیل الیکشن کې ټوله غټه ایجنډه دا نیولې وه چې زه به را صفایي دا نظام خپل ملګرو سره په یو ځای په یو محنت باندې به دا نظام ټیک کوو. چې کله مونږ دلته رالو مونږ په دې نظام کې ډېر ګډوډ و. زمونږ یو نیم سل سټرینث دی د صفایي والا، هغې کې 50-60 راتلل، نو ډیوټیانو ته نه راتلل. مونږ کېناستو، ما سره سپیکر صاحب ناظمان مرګري ټول کېناستو. مونږ ای سی صاحب په هغې باندې 2 میاشتې ولګېدې. 2 میاشتو کې مونږ ټول شی راغونډ کو، بیا هغې کې ما اپوزیشن هم کېنولو، ټول په یو ځای کېناستو او یو ترتیب جوړ کو چې هغې کې کم کس نه راځي. مونږ رعایت ورکړو چې تو ځان په ځای بل لاکه 10,000 روپۍ به تو هغه ورکې کار به کوي. مونږ وی چې دا سیسټم وچلي او سیسټم روان شي. الله پاک ډېر احسان و، سیسټم روان شو. بیا ای سی صاحب په هغې کې اجلاس هم وشو. په هغې اجلاس کې پوره اجلاس زمونږ د پارټۍ سمیت اپوزیشن ټولو تعریف وکړو چې زمونږ نظام بدل شو، صفایي نظام روان شو. ځکه د تحصیل ایډمنسټریشن د تحصیل زمونږ ناظمانو صرف دې ټایم کې اختیار هم دغه صفایي دی چې هغه نظام مونږ ټیک کړو او سیسټم روان شي. مونږ نظام روان کړی او سیسټم روان شي، حکومت بدل شو. الله تاسو ښه ساتئ، تاسو دلته رالی. ټیمو صاحب دا نوښار دی، تاسو ته نوښار ډاینامیکس اندازه نشته. دلته تاسو د پرویز خان زمونږ د ملګرو اندازه نشته. تاسو خیال دی چې دا صرف ناظمان دي. ما رې قسم وایي که زه اواز ورکم تاسو اندازه نشئ دلته کې مونږ څه کولی شو. خو مونږ پرویز خان ټول مونږ ته تعلیم راکړی چې مونږ لانجو والا سیاست نه کوو. مونږ هغه کار کوو چې مونږ ته فایدې په هغې کې وي، علاقې ترقي وکړي. تاسو رالی، تاسو نظام ټول درم برم کو، خپله مرضي روانه کړې را. سیاسي نماینده نه یې راشي تا دفتر کې ناست دي، تو کس واسطه هغه ته صفایي ته واسطه زما را ناظمانه سې ناست دي. 4-15 ورځې مخکې باران شی نوشهره کلا ټول ډوب شي. هر یو راغی صدای نوشهره ناظم پسې کنځل کوي، ما پسې کنځل کوي. ما له خو چل راځي زه به تا پسې کنځل کوم چې ما څوک بدناموي زه به تاسو پسې بیان کوم. ټول نظام راله درم برم کو. دل تاسو کېناستې هغه خلک ټیمې ته راځي چې کم د علاقې کې د هوکار نشته. پرون ما یو بله ډرامه ستاسو ټیمې کې وکته، د مزدورانو هړتال و ټي ایم او صاحب راغی تالیان یې ووالې، مسله حل شوه. مونږ به کینو، تو راشه تو زموږ په ځي کښېنه، مسلې حل کوه. تالیانې به تا ته دا سټاف وایي خبره ختم. دا زمونږ کار دی، دا ستاسو کار نه چې تاسو نمایندګان دلته جوړ شئ. زه خپل سټاف ته ویم ګورې دا یاد ساتئ پرویز خټک مړ نه دی، مونږ مړه نه یو، مونږ صرف 60 ورځې کور کې ناست یو. دا یاد ساتئ. دا څه ماشومانو خبرې نه چې تاسو ما دلته وچېړئ. یا زما زه تحصیل میر یم، ما سره قانوني اختیارات دی. ای سی صاحب ناست دی، دی رینه نه وایي چې د ویلج ناظمانو او د تحصیل ناظم صفایي اختیار نشته. خبره ختم. ما سکه جمعدار یم، زه سویپر یې لګېدلی یم چې زما اختیارات ما ته نه میلاویږي. ټي ایم او زه خپل مرضۍ باندې کله یو ټرانسفر کوي کله بل ټرانسفر کوي. لګیا ما ته لیټر یې درته کړي، ما ته په صفایي لیټر کړی چې ټول سټاف حاضر کا، ما ته جواب نه راغلی. ما ته په ورکس لیټر کړی تا کارونو حساب کتاب غلط دی، ما ته د هغې جواب راکړه، هغې جواب نه راغلی. ما ته یو لیټر کړی دی، ما هلکان پوهېږي نه، هغې کې دا لیکلی چې ټرانسفر پوسټینګ زما اختیار دی، ښه ستا اختیار دی. مونږ ټول هسې دلته کې فارغه ناست یو. تو دلته کې راځې پټواري خپل مرضي نه وباسې، نوی پټواري برتي کې، بیا په هغه باندې کې وکیل وباسې، خپل مرضي باندې نوی وکیل برتي کې. دا خو زه هم نه په موقع باندې ما رې قسم وایي چې زه اواز وکړم د ټیمې رانه څوک کولاو نه کړي. دا سره وړو خبرې. هر یو ای سی صاحب زه تاسو ریکویسټ کوم مونږ هغې سټیج ته مه بوځئ چې زه لانجو ته لاړ شم. کنې زه دې لپاره نه یم ناست چې زه تحصیل ناظم یم یا ما ته پسې ملی. ما پلار وزیر اعلی پاتې شوی دی. مونږ پاکستان کې په پارټۍ کې یو حیثیت لرو، یو خپل د نوښار کې یو حیثیت لرو او داسې یو طریقه سیسټم غواړو چې زمونږ نوښار ترقي وکړي. دلته کې زه ګورم زما په ټي ایم ای کې کله یو پارټۍ والا راشي کینی، ولې راځي زما ټي ایم ای ته بل کسان؟ زه به سهار لانجې چالو کړم کې به هم د خپل خلک باندې څوک رادن نه شي. تاسو کار سره دا تحصیل زمونږ دی. ای سی صاحب ما دا ووایي
چې په قانون کې دا نه لیکلی چې ټي ایم او صاحب زموږ ټول تحصیل زموږ تحصیل کونسل سیکرټري دی که نه دی دی زموږ سیکرټري دی که دی زموږ باس دی زه خو په دې نه پوهېږم په قانون کې دا لیکلی چې دا زموږ سیکرټري دی دا زموږ ټول تحصیل کونسل سیکرټري دی دا داسې نه دی چې دی خپل اختیارات استعمالوي پرون ما ته مانکینه کسان رالل ما باندې پرشر دی ټي ایم او صاحب مې خوښوي پرون یو بل دوه راغی ما مې رخصت ته باندې پرشر زه هسې ناست یم تا به خوښوي موږ هسې جګ ته ناست یو دلته نو مطلب دا دی چې خپل د اختیارات مهرباني دا وکړئ زه هېڅ یم زه تحصیل چیرمین یم زما د مرضۍ نه بغیر نه ټرانسفر منم نه فنډ منم نه پوسټینګ منم یو شی هم نه منم چې ما نه تاسو تپوس نه کړی زما اختیارات تاسو استعمالوئ نو زه ګورم چې تاسو بیا را تحصیل مات څنګه چې دا نوخار دی ګورې دا څه ګلګت بلتستان یا افغانستان نه دی دا ضلع زمونږ دی دا خلک زمونږ دي تاسو زمونږ سټرینث اندازه شته زه به تا دا اجلاس دلته ولې ما کېنول که دا اجلاس ما ډسټرک کونسل کې راوښتو ما څه 92 ناظمان دي اب 92 ناظمان چې چالو شي نو ماره قسم وي که ته پورم کې تا ته څو راځي تا ته خو ټوټل 15 ناظمان راځي خاص د اپوزیشن چې کوم دا د ځان ښي زه د هغه اپوزیشن والا کینم اب هم ته پسې کنسل کوي اب هم زه راولم ما سره ټول جوړ دي خو مونږ دې لپاره دا نه کوو زما ډېر ځکه ډک شوی ځکه چې زه نو هم افراتفري چالو شوی هلکه یو راخطا دی کله بل راخطا دی قانون ته نه ګوري اختیارات ته نه ګوري ټي ایم او صاحب اډ وکړي تا خپل د ټي ایم او صاحب ناست دی ټي ایم او صاحب زه تا د 2 خبرې نور هم کوم ما ستا ټي ای ډي یوه 2 لکه روپۍ بندې کړې ته لاړې زما سګنیچر د فورج کو پیسې دې وویستې زه نیب هم پېژنم زه انټي کرپشن هم پېژنم زه به ته مې دومره لیټرې وکړم او که ستاسو دا خیالي چې دا پرویز خټک دې ټایم دا دی یا مونږ دا یو الحمدلله چې زما پلار په کټ کې پروت یو هم تکړه دی بیا هم ټولنه تکړه دی دا داسې خبر نه دي خو مهرباني دا وکړئ زه ریکویسټ کوم تاسو ته ای سی صاحب ته دیم چې دوی ته دا ریکویسټ وکړئ چې زما د کونسل زما د ناظمانو د بغیر مرضۍ به تاسو کار نه کوئ او که سبا نه که ما دا ولیدل چې تاسو سیسټم کوئ بس خبره ختمه مونږ بس تاسو دفتر ته تاله واچو زه به سټاف ته هم تاله واچو بندري ټیم چې ما ته فایده نه کوي زما ناظمان ته فایده نه کوي روکې که مونږ یې څه کوو مونږ ته څه فایده زما په خوله کار نه کېږي ستا په خوله کار نه کېږي ټیمو صاحب په سبا دلته نه الیکشن کوي د ده په خوله کار کېږي په دې دې لګیا الیکشن دې هم دلته نه وکړي او دې دې هم دلته کې لګیا بیا خو سیسټم دا دی چې د تحصیل میر اختیارات دي او په قانون کې دا لیکلی چې دا زموږ سیکرټري دی او سیکرټري د تحصیل کونسل دی زما نه دی کونسل دی کونسل مطلب تاسو ټولو لاندې دا راځي او پرون زه خپل سټاف ته هم دا وارننګ ورکوم تاسو چې پرون دا کم کیل وکړو بیا ټي ایم او صاحب راغی تالیانې وشوې او بیا پکې یو وایي چې ناظمانو څه په کور کې دي کسان وایي تاسو ته مونږ سپک کارو زما ناظمان سپک دي چې ستا کسان به کور کې کښېنئ چې زما ناظم پسې خبرې کوي چې پلستر یې کوي زه کلاو کوم چې تاسو څه کوئ ما ته پته نشته تاسو څه کوئ ما ته د ټي ایم ای ریکارډ نشته پته ای سی صاحب ناست دی قسم نه یو لیټر په نیب وکړم که دې ټي ایم او ما ته د کنسټرکشن جواب راکړو د ریفنډونو درې ما د ریفنډونو چې کوم ځای کې لګېدلي دي قسم نه کې ریکارډ یې راوباسي ما ته پته چې ریکارډ یې نشي راویستی یو لیټر تا ته زه وکړم نیب تا چې ما څومره لیټرې کړي ای صاحب تاسو ته ما ټول مارک کړي دي هغې دې ما دې جواب راکړي ما ته دې ووایي که نه زه به نیب ته واستم زه بل تو ما تنګ زه به دې نور تنګ کړم دا مو وایي چې مونږ په سیسټم نه پوهېږو زه تا ته ماشوم ښکارم زه غلی یم د هغې دا مقصد نه دی خو مونږ خوښ نه دي لانجې نن دا پوره پاکستان کې لانجې روانې نور نوخار ماشاءالله نن په دې لانجو کې بچ دی ځکه چې مونږ د پرویز خان دا تعلیم ښوولی دی چې غلط کار مه کوئ لانجې مه کوئ په روغه باندې کار وباسئ خو هر یو سیسټم ته یو طریقه پکار دی نظام پکار دی مونږ مه چیړئ مونږ دې ټایم کې هسې هم خفه یو مونږ ناظمان هسې هم خفه یو مړه مونږ غر کې مونږ ووټونه اګستې دي نه د کار یو نه د ښې یو نه د بد یو جمعداري هم رانه هلئ صفایي هم رانه هلئ مونږ سب مونږ څه ته پاتې بیا تا داسې وکړې والی زه به دغسې پریس کانفرنس وکړم ټول د تحصیل مې تر ټي ایم ای ته رانوستو نو ما د نوم بدل کړم دومره غټ اواز به وکړم چې راشه زما ناظمان دي د دوی د وس کار نه دی زما د وس کار هم نه دی د ټي ایم او صاحب کار دی راشي په دفتر کې ورته کښېنئ ګورو دی حل کړي دا تاسو نشئ حل کولی ما نه بغیر دا زما کسان دي د 150 کسان زه پېژنم چې کوم ډیوټۍ ته نه راځي لیټر مې درته کړی تنخوا پې کټ کړه ما ته سوال جواب وکړي ستا ته مسله جوړېږي یار زه تا ته لیټر کوم چې کټ یې کړم بیا ما ته جواب کوي ما ته یو لیټر راکړی به زه د جواب ورکوم ما ته وایي دا خو تا عجیبه خبره کړې چې زما 1 نه 16 پورې زما اختیار دی وروره دا نوخار دی که دا ستا اختیار دی هم زما اختیار دی هم زما اختیار دی دا داسې نه ده چې اندېرنګري ده نو مهرباني دا پکار ده چې خپل اختیارات هر چا خپل تاسو صرف دې لپاره
چې مونږ سیاسي نمایندګان تاسو ابلایج کوي او دا سیستم د تحصیل ناظم او د ویلیج میئر د مرضی مطابق وشي. ما 92 ناظمان په صفایي باندې په یو پیج راوستي وو. هغې کې مخالف هم وو، هغې کې خپل هم وو، هغې کې ټول یو ځای وو بلا تفریح. دې لپاره که زه دې ټایم پی ټي آی نه یم یا بل نه یم یا بل نه یم، که جمعیت نه څوک پاس شوی ناظم د هغه هم حق دی، که ایم پي نه پاس شوی د هغه هم حق دی. مونږ هغه ته هم ګاډۍ استولې، مونږ ملکي امان دي ته مونږ نومونه ټول زموږ خلاف دي، ټول ته ما صفایي ګاډي استولي. ولې زه چا سره بدې وکړم؟ څنګه زما حق دی داسې د ټولو حق دی. نو مهرباني دا پکار ده چې سیستم ټیکول پکار دی، کنې دې نه به ورځ په ورځ نورې لانجې جوړېږي. زه ای سی صاحب ته هر یو لیټر ما کاپي استولې ده، خو ما ته د هغې جواب پکار دی. که ما جواب نه راځي زه سیکرټري لوکل ګورنمنټ هم پروا نه کوم. زه عامر افاق تاسو سیکرټري دی، تاسو ډیسټ زه خو را ټوله کابینه د دې پیژن، نو زه به را ټول د صوبې ناظمان یو ځای کړم، ما رې قسم وکړه سیکرټري هم رانه بچ شي، هغه پسې به هم لاړ شم. ځکه دا زمونږ بېعزتي را زه صدای نوشهر را ګورم، زه بل چینل ګورم، هلکه وایي ناظم صاحب صفایي تباه کړه، هلکه راشه وایي نو ښار ډوب دی. ولې دا کسان زما په کور کې لګیا دي؟ دا کار ستاسو دی. تاسو اوسه پورې په کوم ځای باندې وزټس کړي دي؟ تاسو تصویران راشي، 3 کسان تصویران وباسي، په ټي ایم اے په پیج باندې راشي صفایي روانه، لاړ شه عوام نه تپوس وکړه چې آیا دا صفایي ټیک روانه که دا غلطه روانه. نو زه خپلې خبرې راغونډوم، دا اخره کې وایم چې په اختیارات نه تجاوز مه کوئ، او زمونږ په ټي ایم اے کې غیر سیاسي ان الیکټډ خلک په مهرباني وکړي دلته نه راځي، او که الیکټډ دي د کومې پارټۍ هم دي راځي، د هغه هم د زموږ د خدمتو کې ګرځي دي، خو چې کوم ان الیکټډ دي نه راځي. او بل مونږ سره د هر یو شی په پیج باندې وچلي چې زما اپروول نه وي، نو انشاءالله هغې نه مخکې کار مه کوه، ما سره صلاح کوه، یو طریقه باندې به چلو. نور زمونږ نه ټول تحصیل مصر ای سی صاحب دلته ناست دی، دی زموږ قدردان دی، دلته مونږ مسلې هم پیش کوو، او په قانون کې دا ده چې مونږ دی راغواړو دی پوهیو دته که نه بیا به مونږ په خپل په ورکس باندې انکوایري کوو، خپل په ټي ایم اے په بجټ باندې به انکوایري کوو، په تیلو باندې به انکوایري کوو، په ټیر یو نلکه به هم نه پرېږدم، په هغې باندې به هم انکوایري کوم چې بھئی درې ما ته جواب راکړه. او ما ته پته لري ټي ایم اے وروره خدای ښه ساته دې ټي ایم اے باندې الله په رضا باندې 20-30 کاله زموږ خاندان ناست دی، بل څوک پکې ناست نه دي. مونږ ته پته دلته کې څه راوند د دې حساب څوک نشي ورکولی. دلته دومره غلا شوې ده چې هغې حساب خو مونږ دا طبیعت نه دی چې زړو کاتو پسې روان شو. مونږ غواړو چې سیسټم وچلي، که نه د زړو کاتو که تا چې کوم پریویس ټینډرې دي هغې کې فنډونه پاتې نن تا ته بل کس راشي توره مخالفین په خوله باندې هغو ته وینا کوي چې هلته کار چالو هغه مونږ ونه که نه زه به ټول فایلونه ورکس ور راوالم بس غیب به کړم. دې څه مطلب شو چې زمونږ فنډ تاسو مخالفین ته استعمالوئ. مهرباني دا کوئ چې سیسټم باندې وچلئ چې مونږ ته د ټي ایم اے کې نقصانات ښه به نه ښکاري. سهار زه راشم دا بند کړم، ما ته بې ځان بېعزتي ښکاري، ځکه زه د دې ټي ایم اے دې ټایم کې حصه یم، او زه خپل سټاف ته هم ویم پارټ مه جوړېږئ، دی به دلته یي نه به یي، زه به دلته کیم ګورې دا سړی دی خدای دې ښه ساتي، کال 2 پس چېرته دی به ټرانسفر شي، زه نه ټرانسفر کېږم ګورې، دا تاسو ته وایم تاسو په روم مارکر کتلي دي، زه نه ځم. دا مه سوچ کوه چې پرویز خان پاتې شو، پرویز خان هغه سړی دی چې هر یو قسم کې هغه ځان وباسي. نو هر یو شي کې پارټ مه کوئ او طریقې سره سیسټم وچلوئ چې موږ ته مسلې نه راځي. مهرباني.